د انسان په کوم اعضاء باندې جادو کیږي. مطلب دا چې په انسان جادو شي هغه خوب هم خراب شي، ذهن هم بې سکونه شي، بدن هم بې سکونه وي، چرته چې کینی غوسه ورځي، هډوکي خوږیږي، زړه تنګیږي. نو دغه مسله انسان سره اکثر راځي. نو انسان باندې کله جادو کیږي د هغه په هفت اندام باندې کیږي، د په وو اعضاء باندې کیږي. اول هغه کې د انسان باندې کله جادو کیږي نو هغه کې اولنې د انسان عقل له انسان عقل بندي، عقل بندي ولو کی، دویم نمبر زبان بندي ولو کی، دریم نمبر زړه ولا بند کی، څلورم نمبر دا رنګ چشم دا ول سترګ ولا بند کی. نو دا رنګ انسان نه چکم دی بعض اوقات انسان نه کلمې بند کی، بعض خلکو له خوب بند کی چې خوب ورته دی بیقرار کی بېچینه کیږي. بعض کسان لا جادو کوي چې په انسان باندې سکون او حرام شي. جادو په کومو څیزونو باندې کیږي؟ مطلب د انسان استعمال شوه کپړو باندې جادو کیږي، د انسان په ویښتو باندې جادو کیږي، د انسان بنین شو داسې نور کوم څیزو پای باندې جادو کیږي، د انسان تصویر باندې هم جادو کیږي، د انسان نوم چې یاد وي ورته او د هغه مور نوم یاد په هغه باندې هم خلک تعویذونه او جادوان کوي. بعضې خلک داسې وي چې پلیت او غلیظه تعویذونه کوي، هغه په ګنده وینه باندې کوي، بعضې خلک د سپو په وینه باندې تعویذونه کوي، بعضې خلک دغه رنګ د حیض په وینه باندې کوي. نو ډېر پلیت خلک شته چې کوم خلک د اسلام نه خارج وي او غیر مذهب خلک وي، هغې دغه څیزونه کوي. حدیث مبارک کې راځي کوم کس جادوګر لځي د تګ نه مخکې دا انسان د ایمان نه خلاص شي. نو که چېرې چا باندې دا کیفیت وي او داسې مسله ورته وي جادو په وجه ګیر شوي وي، یا مطلب د رشته بندي شوي، یا جادو پې شوي، یا مطلب کاروبار بند شوي، یا په خپل منځ کې کور کې په هره خبره جنګ جګړې وي، یا خپل بدن خراب وي، کله یو ډاکټر ته ځي کله بل ته ځي او پیدا ورته نه ملاویږي. که داسې مسله چاته وي نو هغې دې زموږ یوټیوب چینل کې زموږ نمبر شته، هغې په وټساپ رابطو کې انشاءالله موږ ورته ترتیب وښایو، د هغې علاج ورته وښایو چې هغې نه ورته شفا میلو شي.